دیکھنے اور سننے والوں کے خدمت میں یہ عرض ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ سید عاصم منیر صاحب ہمارا جو آج کل فیلڈ مارشل صاحب ہے اس تک پہنچائے. فیلڈ مارشل صاحب آپ سے ہمارا اسپیشل یہ ریکویسٹ ہے کہ کرک میں کم سے کم اور کچھ بھی نہیں ہے, پورا کرک مدنیات سے بھرا ہوا ہے, لوگ لے جاتے ہیں. ہمارا ایک ہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ یہ سپینا نام پہ جو چڑھائی ہے ہمارے اس پہاڑوں میں, اس میں روزانہ کے بنیاد پہ مائیں روتی ہے, بچے یتیم ہوتے ہیں, کربوں کے حساب سے لوگوں کی نقصان ہو رہا ہے, گاڑیاں تباہ ہو رہی ہے. اس چڑھائی کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرے. عاصم منیر صاحب اس چڑھائی کا ایک حل نکالا تھا, یہاں پہ ایک بائی پاس شروع تھا, ابھی وہ بائی پاس کئی سالوں سے اس پہ کام بند ہے. کیا وجہ ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کرک کا آخر بنے گا کیا. عاصم منیر صاحب اسپیشل آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کا خود نوٹس لے کہ تم کو دا ویڈیو سرا دمرا شیر کو چدا عاصم منیر صاحب کا اور سیزے کا کرک نورا خاورے اڑے دلی دی چې څه غام دای موږ کرک خلکو سره هغه تو سه ټولو ته پاته دو از دلته د کیمرې مختنه شته تشای کتون کو روزانه په بنیاد باندې نن یوزلی بیا په دې سپینې چړای کې د کومه خونریز اکسیډنټ چې شوه دا تو سه په مخامخ ته تو سه په دې ویډیو کې زوی په زوی ګورو کتون کو د دې ګاډي چې کوم مالک تا هغه سره هغه غیرو او هغه د کوم ځای دا ټوټل ډیټیل درکو دی هغه سره دلته یو ټرک لون د پروت کا د کچا کېلې نه ډک کا هغه سره وګورئ کتون کو د کرک 1122 ریسکیو چې کوم دا آفریندوي شاباش. سر جی السلام علیکم. سر جی دا سے په شارټ لفظونو کې په دې حادثه کې څو کسان زخمیون دي او څو کسان په حق رسیدلي؟ الحمدلله سان دا سے ډیډ باډي انفارمیشن نشته. جی جی الحمدلله ون باج دي او ټوټل 9 زخمیونو هغه کې درې کریټیکل کنډیشن کې چې هغه د مجاهدین کو ایمبولانس کې پیش آؤٹ میڈل رشتہ ریپورٹ کړل. ډیره مهرباني سر. کہ یہ جو ہمارا سپینا نام کا ایک چڑھائی ہے کرک میں, اس کا نام تبدیل کر کے اس کا خونی نام سرخ خون نام رکھا جائے. چیف جسٹس صاحب سے اسپیشل یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ از خود نوٹس لے کے اسی مقام پہ کروڑوں روپے کا نقصان ہوا, ہزاروں کے حساب سے جانیں ضائع ہو گئی, روزانہ کی بنیاد پہ یہاں پہ 9-10 لوگ زخمی ہوتے ہیں. یہ ریکویسٹ ہے میرا چیف جسٹس آپ پاکستان سے, کیونکہ باقی ہمارے KPK کا جو گورنمنٹ ہے وہ بالکل راکھ میں مل چکا ہے. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اسی مقام پہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں نیچے گرتی ہے, لوگ مرتے ہیں, لوگ زخمی ہوتے ہیں, بچے یتیم ہوتے ہیں, مائیں بیوہ ہوتی ہے. تو اس لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ اس کا خود نوٹس لے لیا جائے, اور اس کا یہ جو بائی پاس روڈ کا کام شروع تھا وہ کیوں رک گیا, کیا وجہ ہے, اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. کتون کو ریکویسٹ نے کہو چې دا د موږ ویډیو تو سے زیوتا نه زیوتا د سره شیر کوی مطلب مو په دې کې دادا چې دا ویډیو تو سے چیف جسٹس آپ پاکستان ته ورسو. نن په دې سنه کې انه کسان زخمی دي چې پاغه کې درې کسان پېښور ته ریفر کړل. نو دا سه روزانه په بنیاد باندې دا د سپینې په دې چړای کې موږ جوړو دا پلین کوټ چې د چا دا د لکی مروتا د مو سره په سرویس کې پوته دا عملګر دل تکیر سره ویلوړ دا یوه سره په دوه خبرې کوو چې دا څنګه وشول او څه کیسه وا. صاحب تشکر شو خو بس گاڑی مو روانه وړله او مخ شاته نه بره گاڑی بریک په سر فیصله نه غوډ گاڑی لوډ ټرک والا ها بس خو دا حادثه دا گاڑی مخ گاڑی دا ور څنګه ولا هغه لحاظ دا کسان سره د خپل د گاڑی دا حالات کړل. موږ د گورنمنت ادارو دا اپیل چې لحاظ د روډ د سبندوبست ورته او دا شابه اچھا تکلیف ته دا مسافر ہوتا ورور تو زده پیژنه مو ته پته دو ته مو سره په سرویس کې په وځوي پاتې خدوم رکتون کو تو شای چې تو نوم صدا او ته یې کوم ځای. ما نام دا محمد حنیف منجوالا. ها ګاډی د خپل دا ګاډی مو خپل. اچھا هغه ټیم تا سره څو زخمیان تقریبا زخمیان په ټول زخمیان اوس پسې راغلی ګاډی ته کلی نه او ډرایور دې بچتا ډرایور مو بچتا ماشاءالله زخمی دا. اچھا لکه بچتا لمر نه بچتا. چلو ٹھیک شو. کتون کو دا حنیف بھائی دا د مو سره په سرویس کې پوته دا پیژنو سره یو بل د منجیواله اوسیدونکو دا د دې ګاډي مالک تا
لون دی یو بل گاډه پروت تا د کیلو نه ډک کچا کیلې نه ډک تا هغې به څه صورتحال وي هر څو لون دی هغې ته ورکوزېږو خو د ویډیو صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان دی پوره جوړوو نن چې یعنې کې دا ده د دې چړی از خود نوټس وخلي لکه څرنګه چې په دې روډ باندې په کنارې باندې ده وخوسته نو د دې چړی دپاره دته ریکویسټ کوو دته جولی اچوو چې چیف جسټس صاحب یو تو ته موږ سترګې در وړي په پاکستان باندې نوره خاورې اورې دي که د دې د څه غم ورته وکړو نو دا قیمتي ځونونه او دا قیمتي لری دا شیونه به د موږ بچ شي هر څو مزید دا ټرک ته مو ور بیایم چې د هغې څه صورتحال ده کتونکو د هغې سره سره دا یو ټرک تاسې وینو چې دا لاندې پروت ته د دې د ډرایور او د کلنډر پته کوو چې یعنې کې د هغو څه صورتحال ده غالبا چې دا کچا کیلا دو د کیلې ګاډه معلومیږي دغه سره یو موږ کتونکو چیف جسټس اف پاکستان ته په دې کې موږ ریکویسټ کوو او په دې چړې په بحال کولو کې یعنې کې د دې متبادل لیار جوړولو کې موږ د فیلډ مارشل آصف منیر صاحب نه دا ریکویسټ کوو چې تاسې د دې غم وکړو کني کرک کې د دې چړی هیڅوک بل غم نشي کوای او نه هیڅوک مخه ویني ډېره مهرباني کتونکو روکو د دې سره اجازت